کې داسې صاحب الرای او داسې مفتیان صاحبان او قاریان صاحبان عالمان صاحبان شامل شو موږ سره کلک کمیو نو د دې خلکو کمیو باقي د مونږه الله تعالی چې کوم دغه او الله نن دا وکړه ما د پاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده زرونو د ثوابای د کامی وطن پارټای چیرمن دوه خو پکې ثوابیوالو عالمانو صاحبانو مفتیانو صاحبانو شمولیت وکړو یو خود اسکندری دی او بل د ډاګای دی سوچه زما پالکا کې هم دي او ډېر ښه دغه خبره ده چې ما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زه دلته میلمه نه یم زما مور چې کومه ده هغه د خاص د چارسدې د بازار د دغه پړانګ والا تاولا پیژني او کور والا مې د دې چارسدې دی واده مې د چارسدې نه کړی دی سپینې وړای نه مې کړی دی نو ما ته په چارسده کې میلمه ځکه مو وایي چې ما سره د چارسدې ډومیسایل شته ځکه چې دلته ما پکې ماماګان مې دي په لوسه کې چاپېره لکه خبره داره چې زما د ثوابای نه زیات چې کوم دی دا خانان چې راشي نو وایي ثوابای زمونږ دویم کور دی زه وایم چې چارسده زما دویم کور دی ځکه چې زما دلته بابا خیلي ده دلته نه مې دغه کړی دی او دا چارسدوال هم په ما باندې ډېر خواږه لګي لنډه خبره کوم موږ چې کله واړو او زمونږ مور ژوندی وه نو چې زمونږ بچه ته داسې ښه غونته کېدوس راغی نو مونږ ورته وایو مورې د چارسدې دی نو هغې به ولې لږ په فرق باندې هغه دغه وکړه نو دا چارسدوال مونږ دپاره فرق دی او شکر وباسئ شکر وباسئ چې تاسو له خدای پاک دلته کې د شیرپاو خان په شانتې او د سکندر خان په شانتې قیادت درکړی دی او یا چارسدوالو زه درته وایم چې وخت ګوره د کامي وطن پارټۍ را روان دی مونږ ګوره مونږ ستړي وکړې لس کاله چې چا کاو هغه مونږ د دې سیاسي میدان نه شاته کو خو مونږ یې د خپلو ملګرو نه ګوره په شاته کړي نه یو ووټ مونږ بایللی نه دی ګوره دا خبره راته زه وایم او زه هر ځای وایم فارم 45 او فارم 47 خبرې کوو دلته راشئ دلته مو څه چل کړی دی خو په هر حال زمونږ مشر چې کوم دی نو هغه یو مدبر او په حالاتو پوهه مشر دی او هغه چې څه کوي زمونږ په هغه باندې بیخي اعتماد دی او انشاءالله تعالی د ترقۍ او د ستونزو د ترقۍ په لاره د پښتنو لپاره واحد چې اوس کوم دی کلر دی او خبر دی هغه ټولو خلکو چې کوم دی نو سترګې آفتاب خان ته دي ځکه چې هغه په اډمنسټریشن هم پوهېږي هغه عوامي هم دی د حجرې هم دی او د خبره دا ده د دغه خلکو په دغه زه زیات وخت نه لم که د آفتاب خان په کارکردګۍ باندې چارسده خو د هغه خپل وختلی دی دلته خو چې څه کوي نو هغه به خامخا کوي خو په موږ ثوابیوالو هم ډېر زیات احسانات دي او د هغې په بدل کې موږ صرف یو ځل یو ایم پی ورکړی دی بیا مو نه دی کړی ځکه دا ثوابیوال ډېر کلک په دې دی چې باچا خان چې کله نه راغلی نو اوس هم وایي موږ خدای خدمتګار یو او موږ باچا خان زموږ حجرې ته راغلی دی زما عمر وشو د سټوډنټ لایف نه والې تر اوسه پورې د شیرپاو خاندان نه بهر ما سیاست نه کړی دی او نه پرې پوهېږم ځکه چې قابل قدر او خبره دا ده د پښتنو په دغو هم پوهېږي په حجرو هم پوهېږي په جومات هم پوهېږي نو زه مفتیانو صاحبانو او د ټولو قاریانو صاحبانو دوی ته ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تعالی تاسو به په دې خپله فیصله ستومانه کېږئ نه تاسو د خدای مونږ دپاره برکت ستاسو په وجه به الله تعالی زمونږ په پارټۍ کې هم برکت واچوي او انشاءالله دا کاروان به رواني او دا به په مخکې دی او د ثوابۍ نه به ډېرو ښکلو ښکلو خوشخبرۍ مو والسلام ډېره مهرباني